زموږ ماشومان ډېر زیات یریدلي. اصل کې غیر چاپیره اګریشن دونه دی، غوسه، هایپرټنشن ډېر دی. غواړي چې موږ د خپلې خاورې د ماشومانو ښه تربیت وکړو. زه وایم چې پیله که د پیرنټس تربیت ښه وشي نو ماشومان اتوماټیکلي بهتر طریقې څخه اخیستی شي، په ښه طریقه اخیستی شي. یره خو ډېره پرته ده په معاشره کې. ماشومان اکثر لا په پرایمري سکولز کې یا په دې پرایویټ سکول کې لږ لاندې طبقه کې ځینې استادان هایپرټنسیو وي. دا به همدغه شانتې وه. زموږ به په خپله کتل استاد به د کوره غوسه راغی او موږ ته به یې چوکه ونیوله. اکثر له پیرنټس داسې چې هغه د وړو مور وخي دا وال چې کوم دي دا ډېر خطرناک دي. دې سره ماشومان داسې شي چې هغه نارمل وګړي دا چې اټس فاین. سبا که د هغه واده وشي نو هغه بیا ښځه وخي. ماشومان خو غیر چاپیره ګوري که نه، او د ماشوم چې کوم خیال جوړیږي یا د چې کوم ذهن جوړیږي نو هغه چې دا څه ګوري او څه اوري او څه فیل کوي همدا د غذا د همدا ډیولپ کېږي. دا غذا ده او دغه غذا د غصې په شکل کې ملاویږي. نو بیا څه کول پکار دي؟ پیرنټینګ ښه پکار دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امین مشال او علیم شاه خلجی ستاسو په درانه حضور کې د یو بل مهم پودکاسټ سره حاضر دی. نننۍ موضوع داسې ده چې دا د هر پلار د پاره، د هر مور د پاره، د هر ورور د پاره، بلکې د دغه ټولنې د هر وګړي د پاره د انتهایی اهمیت وړ ده. ځکه چې ماشومان زمونږ یریدلي ډیر زیات دي. مونږ د ماشومانو نه د خبرو اوریدو توقع ساتو. مونږ دا توقع ساتو چې زما ماشوم دی په سکول کې ښه نمبر هم واخلي او هغه د یو ښه مقرر هم جوړ شي، هغه د ګویایي هم سمه وکړي او هغه د زما چې کم توقعات دي په هغې باندې هم پوره وګرځي. خو ریزلټ یا نتیجه بالکل هم د دې الټه ده. زمونږ ماشومان نه په کور کې دومره فعال دي، نه په سکول کې دومره فعال دي، او بلکې نتایج چې کوم راځي نو هغه هم ډېر حیران کن دي. زمونږ ماشومان د دې ټولنې انتهایی درجې یریدلي دي. نن خبره کو په پیرنټینګ باندې او په دغه باندې د علیم شاه خلجی چې کومه تجربه ده، کومه رایه ده، کومه تجزیه ده، هغه به د ځان سره شریکو. علیم شاه خلجی ډېره زیاته مو مننه کوو. زموږ ماشومان ډېر زیات یریدلي. اصل کې غیر چاپیره اګریشن دونه دی، غوسه اور هایپرټنشن ډېر دی. دا د انګریزي یو ټکی دی. هر سړی د باروتو په ډېري ناست دی. موږ وایو زمری د بریتونو نه رانیولی. ماشومان خو غیر چاپیره ګوري که نه، او د ماشوم چې کوم خیال جوړیږي یا د چې کوم ذهن جوړیږي یا د چې کوم مستقبل جوړیږي نو هغه چې دا څه ګوري او څه اوري او څه فیل کوي همدا د غذا د همدا ډیولپ کېږي. دا غذا ده او دغه غذا د غصې په شکل کې ملاویږي. یس. اکثر له زموږ په کورونو کې تاسو وګورئ چې څلور ورونه دي، څلور ودونه کړي او د څلور ورونو شپږ بچي دي یا څلور. صحیح. نو اکثر له په داسې یو جاینټ فیملی کې دننه یو نه یو ورور داسې چې هغه لږ اګریسیو وي، تریخ ورته وي. دا اکثر له دته په هر شي کې نیګیټیو فیکټر زیات ښکاري. غوسه هم ډېره کوي، لږ معمولي فاشست ټایپ هم وي، اور وال ټکول، ماتول او مرۍ نه رانیولو والا توړه لږ داسې دغه غونته کېږي. نو دا چې کوم کنټینیوس داسې ایونټس کېږي زموږ په فیملی بیک گراؤنډ کې یا په ماحول کې، نو ماشومان چې کوم دی هغه ایټ د سیم ټایم هم هغه اکشنز اکوایر کوي، هم هغسې بیا دویم کوي، او ورسره سره داسې وي چې لږ په یو فیر کې او په یو یره کې او په یو خوف کې هم پراته وي. اصل کې که د ماشوم تربیت تاسو کول غواړئ نو هغه په انټرټیننګ فیلډ سره کېدی شي. د دې انټرټیننګ پلس انفورټیننګ. صحیح. دا به څنګه کېږي چې ماشوم ته فریډم ملاو شي. داسې فریډم نه چې مطلب دا هغه څه غواړي او هغه وکړي، خو البته داسې فریډم چې هغه کانفیډنټ وي، بولډ وي، یو اکټیویټي کوي او پوهېږي چې ما سره پلار او مور او تره ماما ټول ماله شاباسي راکوي، هغه په دې خوشحاله دي. نو هغه شاته ځان سره پوره د یو فیملی یو سپورټ سره موو کوي او بیا هغه کار کوي، نو خوند ولور کوي.
یره خو ډېره پرته ده په معاشره کې. ماشومان اکثر لا په پرایمري سکولز کې یا په دې پرایویټ سکول کې لږ لاندې طبقه کې ځینې استادان هایپرټنسیو وي. هغه د بار شخړه، د بار کیسه، د بار پرابلم راوړي سکول ته. په سکول کې زیاتره ماشومانو سره ډسکس کېږي. دا به همدغه شانتې وه. زمونږ به په خپله کتل استاد به د کوره غوسه راغی او مونږ ته به یې چوکه ونیوله. نو دیٹ از واٹ دیر آر فیکٹرز. بیا زیادتر مطلب موویز هم داسې شته، فلمز هم داسې شته، ډراماز هم داسې شته چې هغه هم مطلب دا دی چې ماشومان اکچولی د دې پرسپشن جوړوي. صحیح. یا خو یې دونه انفیریورټي ته بوځي، احساسي کمترۍ ته چې هغه وایي چې مړه بس موږ سم نشو کولی، او یا یې کله کله دونه سپریورټي ته بوځي چې بس یو نو موږ یو. نو ایٹ د سیم ټایم دواړه اړخه نقصان دی. یا که ټي وي ګوري، که فلم ګوري، که ډرامه ګوري، که کیسټ ګوري، که موبایل ګوري، اوورال ارد گرد ماحول هایپرټنسیو دی، اګریسیو دی. نو ماشومان هم په یره کې دي او هم د هغې هغه دغه اکوار کوي. نو بیا څه کول پکار دي؟ پیرنټینګ ښه پکار دی. ماشوم تربیت د کور نه کېږي. د پلار اټیچیوډ، د هغه په مخ خندا، د هغه په مخ غوسه، دا ماشوم ډېر زیات ابزرو کوي. یو ماشوم چې 30 ورځې فزیکل یو کلاس ته لاړ شي، یو کلاس وایي، هغې نه زیات لرنینګ د مور او پلار په ایکسپریشنز کې هغه کوي. صحیح. د هغه موډ ته ګوري، د هغه رویې ته ګوري، د هغه انداز ته ګوري، د هغه کمټمنټ ته ګوري، د هغه خبرو ته ګوري، د هغه ډریس کوډ ته ګوري، د هغه چایسز ته ګوري، ایون لایکس ته ګوري. تاسو غواړئ چې موږ د خپلې خاورې د ماشومانو ښه تربیت وکړو، نو زه وایم چې پهله که د پیرنټس تربیت ښه وشي، نو ماشومان اټومیټیکلي هغه بهتر طریقې سره اخیستی شي، په ښه طریقه اخیستی شي. لکه که تاسو اکثر له وګورئ په درسخان، زه نارملي اکثر له پیرنټس ته دا وایم چې بزنس ډسکشنز په درسخان کله مه کوئ. چې کله ماشومان ځان ته راغونډ کړي، نو د بار میټرز دننه مه ډسکس کوئ. که ډېر امپورټنټ کال راشي، ډونټ ټاک. او که وی هم بهر وتل پکار دي؟ بهر وځئ. اکثر له پیرنټس داسې کوي چې کال به راشي نو موبایل به اوچت کړي، چېرې زه خو په کور کې نه یم، بار یم. نو اټ سیمز ویری سمپل چې ته دغه ټایم کې په کور کې ناست یې، هغه د 4 کالو د 6 کالو ماشوم که ستا دا خیال چې دا تا نه کاپي کوي، نو دا د پیرنټ د والد ډېره غټه مغالطه ده. اکثر غله دروغ هم ویل کېږي. زه خو دا وخت په دفتر یا په بل ځای کې، and it seems very simple مونږ انجکشن هلته کې هغه ته extremely destructive. دا دونه تباکن دی چې دا د ماشوم اکسپټ کړي چې بس اټس نارمل. هغه وایي چې دا نارمل خبره ده. دروغ وایي. You can tell to anybody I'm not at home. Even his father is at home. یا کله کله داسې وشي چې د پسې کرنګ راشي، نو دا به د بچو سره یې، نو دا به ښه ټیک ټاکي ماشومانو سره به لوبې کوي، خو دا په موبایل وایي چېرته زما خو طبیعت ډېر سخت خراب دی، زه نه نشم راوړی. نو ماشومان پلار ته ګوري، د هغه طبیعت ته ګوري، طبیعت خراب دی. دې ټایم کې موږ ماشومان په یو سټیټ اف کنفلکټ کې انګیج کوو لګیا. یا که څوک کوڅې له راشي ورته ووایي چې پلار مې نشته. اینډ دیټ از واټ د پیرنټس چې کوم دی د تربیت یو ډېر بهترین کارنر. اکثر له پیرنټس داسې چې هغه د وړو مور وخي د اول چې کوم دي دا ډېر خطرناک دي، ډېر زیات خطرناک دي. سره ماشومان داسې شي چې هغه نارمل وګړي، دا چې اټس فاین. سبا که د هغه واده وشي، نو هغه بیا ښځه وخي، ولې چې وایي چې یاره زما پلار زما مور والا، اټس نارمل. تاسو اکثر له وګورئ زموږ د معاشره کې دا الکان چې کوم دي دا د پردی خورنڼه یا چې واده وکړي، نو دا ښځه ورته داسې غلامه غوندې ښکاري. او رویه کې هم د غوره شه ولې چې هغه دا فیل دا اکزیکټلی همداسې دا جامې ما اچوه، دا واچوه، دا به نه کې، دا به داسې کې، دا به داسې. نو هغه جینۍ د پلار د کور نه راغلي، یو چا سره غټه شوي قرباني، هغه د هغې خویندې، د هغې رونه، د هغې مور او پلار، لکه مور به په ګل هم نیشتي که نه، د پلار خو درله غوښي، دلته دې شونډور ته د ده په لاس ورله. اوس دا غوي که نه، لکه خاوند هغه خواښې نو پکې خاوند که نه، داسې لکه ماینډ کول نه دي پکار. دا ګوره دا حقیقت دی. دې سره کېږي څه دې کې لږ معمولي د هیومینټي خلاف هم دی دا شی. You have to give an open space. هم د الله بنیاد هم وایي. Like when you talk to your wife in a very
پلیزنٹ موډ دا مې عبادت دی رایټ بالکل کنه نو کدا مونږ کو زموږ ماشومان بیا غي اکوایر کوي کنه بعد کې بیا اوماغه اکشنز کوي خو خبري مطلب مې دا و چې څه وکړو نو د پیرنټس تربیت پکار دې ټیم کې زموږ په دې خاور باندې یو ډېر غټ ډیزاستر روان دی او منټورشپ نشته اگین ایم سیینګ یو ډېر غټ شفت رالو په پرسپشن بلډینګ کې د کووډ 19 نه پس چې د دنیا ورده ده اور بیا پاغه ایزولیشن کې او پاغه ځان لای کې د ټیکنالوژي امپورټنس دونه تیز رالو چې هغه ډېر په تیزی سره خلکو موبایلز ټابلیټس لپټاپس کمپیوټر هغه ماشومان چې کوم کمپیوټر بنو سره یا لپټاپ بنو سکول ته بتلل نو سکولونو والا په واغستل پرنسپل چې موږ به انلاین کلاسز لرو ګورنمنت باقاعده کمپاین چلول چې تاسو انلاین کلاسز والا هغه ماشومان چې د کمپیوټر نه خبر مطلب د 5th کلاس او د 6th کلاس او د 7th کلاس ماشوم لسه به کار دي چې په یوټیوب کې انګیجي فار د ټایم بینګ دغه د لرنینګ د پاره بس د مور او پلار رویه او یو خاص کول مور د نه نفته کنه نو هغه ټیکنالوژي ډیره په تیزی کې راغله موږ ورته تیار نو موږ ریډي نو چې ریډي نو اوس د منټورشپ ضرورت په منټورشپ کې د سیم ټایم د پیرنټس منټورشپ هم ضرورت دی او ات د سیم ټایم چې کوم دی هغه د کډز د منټورشپ هم ضرورت دی چې په 5th په دې 2022 کې د ټیکنالوژي او د پرسپشن بلډینګ چې په کم ځای کې زما د ماشوم تربیت کوي چې پیرنټس ته پته وي چې دلته نه ماشوم بچ کم او دی اړخ راواله لکه اوس هم پیرنټس دا سوچ کوي ماشوم خو سکول ته ځي نو دغه تربیت پکېږي خو دې ته نه ګوري چې ماشوم په کور کې په ټلویزیون چې څه ګوري نو د دې هم د لرنینګ کېږي پیرنټ سوچ کوي چې ماشوم خو سکول ته ځي نو خاص کردار به جوړ شي خو په خپل په کور کې ځینی اکشنز او ریسپانسز او ځینی معاملات داسې کوي چې هغه ته نه ګوري چې دا مې د ماشوم تربیت کوي د درسګانه زیات دلته لکه تاسو ته مویل کمټمنټ لکه مونږ خو دا وایو خپل ماشومانو ته چې تاسو ګیره پرې دی سنت ده دا ماشومانو ته موږ ډېر کم وایو چې معافي کول هم سنت ده لکه موږ څونه سټرس کو په دې خبره چې تاسو پنسي اوچتې ساتئ دا سنت ده اټس فاین خو دا موږ ماشوم ته نه وایو چې یو سړی کمزوري دغه هیلپ کول هم سنت ده معاف کول هم سنت ده برداشت کول هم کله کله سنت ده ځینې خبرې موږ د خپل ویلیوز نه وښکلې حتی چې کله کله پکې موږ ډېر یو پلار یا مشر رور په کور کې ماشوم ته یو ډېر نیگیټیو ریسپانس ورکړي مثال کے طور پر د تربور او د تر په منځ کې اکثر لدا کنفلیکټس پتا سو ګوري مثال کے طور پر یو پلار دی دغه رور دی او ریرونه دی دا چا واده لاړ نو دوی چې په دې گاډي کې روان مي نو دا چا واده چې روان دي دوی به ډسکس کوي اکثر لې په د مړه ماته خو د پلار مالو دا هغه د نیکه و چې ډوډۍ نه خرڅولې تاسو پته نه نو اوس ماشوم ځان ته ناشته بچیم ځان سره روان او دا ماشوم په سکول کې داخل کړه نفرت ورکړي کیږي هغه چې کم دې ټیم کې کم دلته لرنینګ کوي د دنیا په یو درسګاه کې دا لرنینګ نشته چې کم د په دې گاډي کې روان ډیره حبیب ما ته دې پلار خو چې ډوډۍ خرڅولې مونږ ته معلوم ډیره دا معلوم دی دې ټیم کې پلار تر مشرور دې ته قتل پکار دي چې دا ماشوم شاته ناشته دا نیگیټیویټی نه دا منفي پرستی او دا هر شي تمړه دا پیژنو دا مړه کنزل کول او سخت الفاظ استعمالول دا ځینې پرسنالټیز او کردار هم په معاشرو کې شته ته چې د سکینه ته وای ته به چې تاسو شي او ته بار صبران وی جوړ ښکاری څه نه ګړ دا خو مونږ ته معلوم چې بیا واده لور شي نو الته بیا د پلار رویه بدل وګوري السلام علیکم اجي سه په خیر مبارک وشي جی دغه واجی خالي واه دلته ماشوم پلار ته ګوري الله پکاړي کې څنګه خلم موډو لکه داسې هم پکاري چې ښه دا دوه مخیزي this is what becomes normal دا پیرنټس کې اکثر
خو بیا چې هلته راشي ډوډۍ به ښه ټیک ټاک وخوري بیا چې واپسې کړي لکه یو بوی هر ظالمه روټۍ خو یې ورکړه هغه سپینو پیسې دي دوی سره دونه پیسې د کم د کم دی نه مړه وي دا موږ ته معلوم چې ته په سود بیا راغیسي هغه ماشوم دلته تباه شو اکثر اوقات ماشوم په سکول کې چېرته ماشومان یې لوبې کوي والي خوري نو کور ته راشي چې پلار ته وایي دا زه د پلاني زوی نن والم وایي چې تا ووایي دی ځل که نه ځمکې ته یې ترولو او تی ما ته یاد که ته ولې ته مو وکړه نه تا پسې لاسونه نشته ډېر شیدونه شته دا کم خلک مې چې اوري دا په ځان پوهېږي کله هم په درستخان باندې د ماشومانو سره په ګیدرینګز باندې ډېر زیات بی ویری کیرفل ستا هر عمل ستا هر اکشن لکه د تخم ستا د بچي په دماغ کې لګي واه څنګه چې یو ښه اخلاق او ښه صلاحیت د وخت سره سره ګرو کېږي داسې یو نیګیټیویټي په ماشوم کې ګرو کېږي نیګیټیویټي ګرو کېږي څونه چې د ماشوم غټېږي د پرسپشن د دماغو وسط چې څونه جوړېږي په دې کې ښه بوټي هم راخېږي او غلط بوټي هم راخېږي اوس دې کې دا کار دا د پلار دا کار د سکول کار نه دی ورشه بچي یو پوړی نسوار ورشه بچي یو څو سګرټ دا مونږ په ماشومانو باندې ډېر زیات کوو نشه یي توکي نو this is what چې parents can play a very big role والدین د ماشوم د ژوند بنیادونه ږدلی شي خو تاسو ته مو ویلي we are not ready منټورشپ نشته زه ستا سره خبرې کوم کله کله زما په دې خبرو کې د انګریزي ځینې ټکي راځي تاسو به کتلي کله ما ته څوک ټیک کړي که نه کمنټ یاره عجیبه غوندې لانګویج خلک یوز کوي انګریزي پکې ولې وایې ته او دا پښتو څوک داسې وایي او د اردو لکه دا نه ګوري چې ما ته بیانیه څه ده ما ته معلومات څوک سره کوي څومره محنت په دې کېږي څومره ریسرچ ورک دی څومره د ژوند تجربه بیانېږي کومه موضوع مهمه موږ معاشره اورال چینج کوو دا د تربیت عمل به د سکول د کالج د دیوالونو نه راوباسو ځان به بدلو خپل رویې به ټیک کوو ډېر احتیاط به کوو دا زموږ بچي دا واړه ماشومان نه دي دا د دې ټولې دنیا د نعمتونو نه غټ نعمت دی بېشکه پلار ولې خواري کوي سټرګل کوي محنت کوي د بچو دپاره کوي که نه او بچي هلته کم خوا روان هغې ته فکر پکار ماشوم په یو ښه اکټیویټي کې انوالو کول پکار دي د هغه عادتونو باندې کار کول پکار دي ما نه اکثر له خلک تپوس کوي ته دې لاین ته څنګه راغلی ته یو ټیچر څنګه شوې بلکې په یو نیوز چینل کې ما ته وایي تپوس رانه شونې ته ما پکې ویلې چې زه یو استاد یم مې یک استاد نو هغه د چینل اونر راکوشه وایي چې یار خبره چې تا کومه وکړه دا زه یو استاد یم دا راباندې ډېره ښه ولګېده نو دې لاین ته څنګه راغله ما زه په بچپن کې د یو ښه عادت ما واخیستو د ویلو عادت د عمر و عیار کهانیانې به موږ ویلې په هغې کې به یو دوه کردارو یو به پکې عمر و عیار نو ده به دلته ګیره وه او دلته به یو ګیره راوتی وه دلته به یو ډنګی و دلته به یو زنبیل و که د 92-93 زمانې خلکو ته یاد دي که نه نو موږ به چې د سکول نه رالو د دریاب های سکول نه ما سبق ویلی که نه د دلذاک روډ باندې دې ته مخامخ بلال سټیشنري او یاسر سټیشنري ډېرې پخوانۍ سټیشنري دي اوس هم کله کله زمو نو دوی دا جنډې منډې لګولې نو دوی به یو تخچه لګولې او په دې کې به دا کهانیانې بالکل نو په د روپۍ به موږ ته 2 کهانیانې میلاوې شوې اب هم چې ویلې به م واپس کړي نو پتانیز به رانه واخېسته او بیا به بله کهاني را ما ته اوس هم یاد چې زما ملګرو به چې روپۍ راواخېسته نو د اتانو به یې چولې واخېستې او د اتانو به یې روټۍ واخېسته او هغه زمانو پلاسټک کې به یې کلول راواچولو لږه چټني و پلاسټک کې به یې تاوه بیا به د دا ډوډۍ نیولې وه یو چک د ډوډۍ نو د پلاسټک دا ګوتې به یې سړی کړه که نه نو یو چک به د هغې نه و د دې نه موږ به یې لږ لمسولو په لار روان نه وې او ځینې هلکانو به داسې وکړل چې زموږ په ټایم کې نظرګل چاچا و پرایمري سکول ته مخامخ بیا های سکول ته مخامخ پیکاړو والو نو دوی به په دې روټۍ کې د پیکاړو تاوه کړو چک به هم ترې والو خوند به یې م والو او زه لیونی به هلته کهانیانو ته ولاړ وم چې ما له به کور کې 9 روپۍ را کړې وه نو ما پرې کهاني واخېست هغه کهانیانو کې ډېره غټه فایده وشو هغه یو ښه عادت و زه دې ټایم کې پیرنټس یم چې ماشومان په یو ښه عادت کې انوالو کړي دا ځینې عادتونه د وخت سره سره په خپله سایز جوړوي او د یو غټ سوچ
نتیجه ګرځي. او زه باوري یم چې هغه چا پکوړه او روټۍ خوړل ستاسو یې لمسولې هغه به نن هم خوراک کوي. د چا د کریاني دکان دی، کریاني دکان به د خبره نه ده، خو لکه دا وایم چې هغوی هم په ژوند کې یو ځای ته رالل، خو آی فیل چې الله تعالی ماله زه خوشحاله یم په خپل ژوند کې. صرف روټۍ مو خوړه. نو د شکري دشمنان که یو لحاظ سره موږ وګورو، موږ په خېټه ډېر مین خلک هم یو، که دا دونه مین موږ په تعلیم او په نالج او په علم مین موږ به ډېر ډفرنټ خلک وو. د ښار د خوراک چې کوم کیفز دي او کوم مشهور ځایونه درته معلوم دي، خو د ښار بک شاپس هغه راته نه دي معلوم. لایبرریز بند دي. تاسو ته ویلي ورکوټۍ غوندې عادت و، عمره یار به او د هغه به جنګ و د چوړیل سره. چوړیل به راله او د هغې نه به هغه زنبیل ویوړو او په زنبیل کې به یو کمال و. عادت یو بسته غونته کې وه. هغه پخوا په زمانه کې موږ په رومالۍ کې کتابونه ونه تړل، سلیټ او تختۍ به چې پکې وه. بالکل. پهله به همداسې وتړل، بیا همداسې ملیشې په کپړه کې ملیشې په کپړه داسې یو زنبیل به. په زنبیل کې به چې لاس وردننه کو، په کهنۍ کې به دا موضوع وه. نو که تا ویل چې ریلګاډی، نو داسې به دې ریلګاډی روغ کړل. که تا به زنبیل ته لاس وردننه کو، تا ویلې چې سلیماني قالین، نو قالین به دې روغ کړلو، کې به پې ناستې او ګرځې او په اسمانونو کې. مطلب په زنبیل کې به چې څه سوچ کولو، لاس په دې وردنو خبرو ته. په زنبیل کې دا کمال او دا به د عمر یار سره او دا به دې پسې به چوړیل راله او چوړیل به تې ویوړو. بیا به د عمر یار پرې زنبیل پسې یو سټرګل کولو، دریابونه او سیلا غرونه لرې، او دا به د کوهکاف ته ویوړو د چوړیل دا زنبیل، او لاندې به په یو کوی کې په یو تور صندوق کې به پټ کو، د بره به مار پرېغوست. عمر یار به دې پسې سټرګل کولو. نو عمر یار به چې څومره چیلنجز راتلل، هغه فیس کول. بیا به چې هغه اخره کې هغه دغه ته ورکوش و، هغه کوی ته، نو آخري مقابله به د څه سره وه؟ د مار سره. نو ده به زنبیل راواغستو، نو هینه به یې ټول نه پهله سلیماني قالین روغ کړلو، د هغه کوی نه به رالو خپل منزل. هغه کهانیانو کې موږ ته میسج میلاوېدو چې تاسو څه سوچ کوئ هغه تاسو جوړېدی شئ. څه چې ستا په ذهن کې کم محل، کم سوچ، کم حاصل ته غواړې. مطلب په زنبیل کې به دا طاقت و که نه چې لاس وردننه کو، خو هغه زنبیل حاصلولو دپاره به یو سټرګل. نو په بچپن کې دغه کهانیانې د هغې نه پس بیا د دې کهانیانو نه پس یو بل شي ته زما خیال شو ډایجسټ به راتلې د کراچي شوا ډایجسټ په هغه ټایم کې جاسوسي عمران ځینې خبرې پکې داسې زموږ د عمر نه وې، موږ به پرې نه پوهېدو. خو زه د هغې فایده دا وه چې نور اړخ ته به مې پام نه تلو. زه به په هغه کتاب کې پروت یم چې کوم والیوم 1 2 3 4. زه په اووم جومات کې وم په سکول کې. استاد زما ته خیال شو چې ستا په دې بسته کې څه دي، دا دونه ولې راپړسېدلې. نو زه به چې راتلم، ما به د روټو والا ته ویلې چې تاسو ما له دا اخبارونه جمع کوئ، دا زاړه اخبارونه. نو ما به دا زاړه اخبارونه ټول راغونډ کړل، دا په بسته کې به مې کېښود، سکول ته به لاړم. نو سکول نه زموږ په لاره کې به دا ننبۍ راتلو، دا روټو والا. نو هغه چې هغه اخبارونه ټول روغ کړل، ټول یې په ټیبل لړ کړل، داسې. نو ما ورته ویل دا زه ویم، وایي ته دې کې څه وایې؟ نو ما ورته هغه اخبار کولو که زه په اووم کې سبق وایم. په دې ټایم کې په اووم جومات کې ما ته یو سټوډنټ په پروف که ما ته چې هغه ارټیکلز ویلی شي، هغه یو تجزیه کار سوچ ویلی شي، هغه یو لیکاري کنسپټ ویلی شي. نو په دې مشرق نیوز او آج نیوز په دې اینډ کې که وګورئ که نه، دې کې ارټیکلز راځي. بالکل. او دا ډېر ښه غټ غټ فلاسفرز دي. ما به مریم ګیلاني سټډي کوله، ظهور احمد دیوان به مې سټډي کول، فیض بالکل د چترال یو بالکل کنه فیض ډیر مشهور نیازی به پکې راتلو. خو یو بابا غونډي یو ډیر فیض احمد جی دغه خسته خبرې به کولې ډېرې، او زوري مدیوان خو بیا ډېرې خسته خبرې کولې زمونږ غونډي. بلکې هغه کې مشرقیات چې دي نو هغه پکې یو ډېر ښه فیکټر راته. اوس په هغه ټایم کې ما به دا شي سټډي کول، هلکانو به په بستو کې ګیمونه راوړي، هغه داسې یو گیم به نه و، هغه شیزونه به چې مخکې کول، او بیا بعد کې ګیمونه رال نور شیزونه کنه. نو زه په یو ښه اکټیویټیز کې انوالو وم. نو ما ته به استاد ویل دا ته په دې څه کې مل زه دا وایم، ته په دې کې څه وایې؟ بیا به استاد ویلي میری باپ چپ کر، اب سوالو کو ما به لاس اوچتو، اب سوالو کو ما به لاس اوچتو. کامرس کالج ته چې موږ رالو، کله بیچلر ته زه راورسېدم، نو په زموږ په سټاک ایکسچینج یو ټاپک و په انکم ټیکس لا کې. نو استاد تپوس وکړو په کلاس کې چې what is this first topic جنرally with stock exchange. نو ما په سټاک ایکسچینج یو کہانی ویلې وه، د عمران جاسوسي یو کہانی وه، پای کې بیر ان بل خپل منځ کې یو بل
لور ورکی یو لور ورکی بل سوی ورکی یو فیملی جوړه شي وای نه پس بیا پوره یو سلسله شروع شي او پوره اوږده کہانی و نو هغې کې لږ د سټاک ایکسچینج دننه لږ ډېر په ډفرنټ انداز کې ډسکس شو نو په هغې باندې ما ډېرې زیاتې خبرې وکړو استاد ډېر زیات متاثره شو دا تا چېرته ویلی ستا خو نن پیله ورځ ده په کلاس نو هغه به ما هلته ویل ارټیکلز به مې چې ویل سیاسي حالاتو نه به خبرېدم ارټیکل به مې ویل معاشي حالاتو نه به خبرېدم ارټیکل به مې ویل د هیلث کیر نه به خبرېدم ارټیکل به مې ویل د ملک د ایجوکیشن سیسټم نه به خبرېدم د جیو سټریټیجک پالیټکس نه به خبرېدم ګوره 2001 کې چې امریکې کله حمله وکړه په افغانستان باندې اب هم په ارټیکلو کې ما ویل په هغه ټایم دې ټایم کې چې کله د افغانستان د تیرو یا د پاکستان یا د امریکې د 9/11 واقع چېرته تجزیه پرې روانې نو زه ډېر په انټرست سره ګورم ولې چې ما ډېر د بچپن نه په هغه زمانه کې به هغه ارټیکلز ویل نو زه د هغه تاریخ سره آی واز پریکټیکل وذ د اوس د چا نه تپوس که 9/11 نو خلک وایي دا د کم جاز نوم دی حتی چې زیات مشهور خلک به دې نه دي خبر موږ به د حالاتو سره جوړاو هغه شیدونو دا فایده ماله راکړه چې یو د نیګیټیویټي نه بچ شم پلس د هغې نه پس مې په دماغو کې د یو غټ خیال بنیاد پرېوت پیرنټس ته زه دا وایم چې کوشش وکړئ چې په کور کې خپل ماشومان د سکول سره سره د مدرسې او د تعلیم سره سره په ښه عادتونو کې ونغاړئ بېشکه دا د شجرکاري ولې نه بېشکه دا د پلانټیشن ولې نه بېشکه دا د ډیزاینینګ ولې نه صفایي دی ولې نه د کوڅې د کو یس په څه داسې یو موضوع کې ماشوم ورکړ کوي چې هغه ته د بدماشۍ او د بریتونو د بدلې او د مخکې کېدو او د پارټي بازۍ او د بړې بازۍ او د واسکټ ګوټي او د غړیتوب او د چمچم چې د دې نه آزاد وي پیرنټس ریډي نه دي او منټورشپ نشته مطلب منټورشپ په اردو سپیکینګ کې به ډېرې بلکې زموږ ډېر ښه پوهان هم شته خو زه دا وایم چې د پیرنټس سپیشل منټورشپ پکار دی چې دوی څه داسې وکړي چې دوی ماشومان په یو ښه ماحول کې ګرو شي او د ملک دپاره یو هیومن کیپټل وګرځي ښه پوښتنه دا کومه په پیرنټینګ باندې خبره کېږي که نه تاسو وایي چې ماشومتوب کې لکه عادات ستاسو مکمل مختلف مکمل بدل بلکې یو ناقابل یقین عادت دا چې دی ستاسو په ماشومتوب کې نو ستاسو تربیت بیا چا زیات ښه کړی دی مور کړی دی پلار کړی دی نیا کړی دی زه په اقربي یا دا قسمت هم کېدی شي خو دا ده چې زه د یو نیم کال هم زما مور او پلار وفات شو ما د پلار او د مور په ایج کې په مرګ کې 6 میاشتې فاصله او تاسو د یو نیم کال وی زه د یو نیم کال او ماته یاد دي ته دومره وخت زما ستاسو ترمنځ تېر شو ماته نن ماته یاد دي ماته کله کله کور کې ونه وایي چې مړه ته ځان نه لګوي تا ته څه یاد دي ته ډېر ورکوټی وې ماته داسې یاد دي لکه دا وخت نو والد صاحب مې هارټ اټیک باندې وفات شو مور مې ورپسې بیا وفات شو زموږ تربیت نیا کړی خو زموږ نیا داسې وه چې هغې 2 جنریشن پهلې خپل بچي راغټ کړي وو بیا ولې چې زما پلار یو نو په ځوانۍ کې مړ شو بیا زما نیکه په رایل پاکستان رایل ایرفورس کې نو هغه هم په ځوانۍ کې وفات شو نو نیا مې خپل بچي پهله راغټ کړلو بیا چې پلار مې لږ ځوان شو غلی واده وکړو د هغه بچي نو بیا هغه په ځوانۍ کې بیا د بچو بچي راغټ کړو نو د نیا مې یو کنسپټ جوړو چې بچی سبق تعلیم ایجوکیشن اګریسیو هم وه تیزه وه پیچکې موږ ته نیا نه دی پرېښی په بچپن کې ښه خبره وه زه وایم یا الله دې د خاورو سره وبخي که یې موږ ته پیچکې پرېښی وای زه په شیشه کې پاتې شوی اکثر له زه پیرنټس ته وایم چې کوشش کوئ چې ماشوم پیچکي اړخ ته لاړ نه شي دا د 14 سال نه پس دا ماشوم لږ په ځوانیتوب شي نو دا ځینې عادتونه داسې والي چې بعد کې ټرانسجنډر ته هم کنورټ شي دا زیاتره ټرانسجنډر چې کوم دي لکه دا اوس داسې عجیبه غوندې موضوع راله خو پیرنټس پکار دی چې دا شی اډرس کړي دې کې موږ هغه د کې والا ذکر کوو نوم یې نه اخلو هغه طرف ته چې لاړ شي لکه یو خو ټرانسجنډر دی اجړا چې ورته یو هغه بل دی یو داسې دی چې د مستۍ نه دی شوقي دی کې دی دا شوقي چې کوم دی دا اکثر له د 14 سال نه پس د ماشوم کې دا احساسات راځي دا د شیشې د ګړۍ د ګوتمې د میک اپ د لپسټک تاسو دې ټایم کې صدر ته لاړ شي او څونه چې دا دغه دوکانونه دي منیاري ورته وایي او د سینګار او د منیارۍ نو د ښځو نه زیات ویرایټیز د هلکانو دي دا د دې سکن دي دا د دې دي دا د دې نوک دي دا د دې نوک دا د دې نوک نو
پیرنټس ته دا اډرس کوم چې بی ویری کیرفل دې ټایم کې د ماشوم داسې پرایورټیز ورکړئ چې د هغه انټرسټ د دې نه روزي چې د څنګه ښکارم. ډېره زیاته مو مننه کوم او په دا موضوع باندې به انشاءالله چې په راتلونکو پاډکاسټ کې نورم په تفصیل سره خبرې ترې کوو. اوس په تاسو ده چې په دغه خبرو باندې عمل څومره کیږي. دا خبرې تاسو سره تړون ساتي او که تړون ساتي نو بیا به د خپل ځان د بدلولو دپاره څه کوئ یا څه کیدی شي. نو تاسو هم خپله رای شریکولی شئ په دلیل باندې. هم د دې سره د ننني پاډکاسټ کوربه امین مشال اور کی اجازت.